بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. لکه څنګه چې په دې زمانه کې د شرک مختلف انواع نشر دي، شروع دي، کیږي او د هغې دپاره مختلف دلایل هم کتل کیږي او مختلف قسمونه باندې شرکیات او بدعات چې کوم دی هغه کیږي. خاص طور هغه تعویضونه، غیر شرعي دمونه او هغې باندې پیسې اخیستل، د خلکو ګمراه کول دا کیږي. نو دا موږ مناسبه وګڼله چې د سعودي عرب د علماو فتوا لجنه دائمه چې د فتوی دپاره ده، د هغې چې کومه فتوا د تعویضونو په باره کې ده چې څوک په ګاډو کې ځوړندۍ یا په څاروو او یا د خپل بچو او ماشومانو په غاړو کې اچوي، د هغې حکم او فتوا چې کوم دی هغه بیان کړې ده. مختصر شکل باندې هغه بیانو د دې دپاره چې الله رب العالمین موږ او تاسو د بدعاتو نه وساتي. بشکه د جاهلیت د بقایاو نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه موږ منع کړي یو او امت له خبرداری هم ورکړی چې هغه د تعویضونو نه ځان وساتي. امت له دا خبرداری هم ورکړی چې دغه شرکیاتو نه ځان وساتي. نو د دغې جاهلیت د بقایاو نه چې کوم دی هغه د تعویضونو اچول دي. د کوم چې ځینې خلک دا عقیده ساتي چې دا تعویض موږ د بد نظر نه ساتي، دا تعویض موږ د هر قسمه ضررونو نه بچ کوي او همدارنګه د حسد نه موږ بچ کوي او په دې نیت باندې په غاړو کې اچولي، د ماشومانو په غاړو کې، د زناورو څاروو په غاړو کې دا اچول کیږي او دا د شرک یو جنس دی او د الله رب العالمین د غضب او مقت سبب دی او دغه رنګې د جنت نه د محرومېدلو یو سبب دی. ځکه الله رب العالمین فرمای انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. څوک چې د الله سره شریک ونیسي، الله رب العالمین جنت په هغې باندې حراموي. ومأواه النار، او د هغې ځای چې کوم دی هغه اور دی. وما للظالمین من انصار. او الله رب العالمین بیا فرمایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. چې څوک شرک وکړي الله رب العالمین دا بالکل هغه نه معاف کوي. د هغه شرک چې کوم دی هغه نه بخي، مګر چې څوک توبه وباسي الله رب العالمین چاته خوښه شي د هغه بیا معاف کوي. همدغه رنګې امام احمد رحمه الله د عقبه ابن عامر الجهني رضی الله عنه یو روایت ذکر کړی دی چې فرمایي چې د 10 کسانو یوه ډله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغله او بیعت یې کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د 9 کسانو سره بیعت وکړ او دا یو یې پرېښوده. نو هغوی ته تپوس وکړه چې یا رسول الله د 9 کسانو سره بیعت وشو، د دې بیعت تا واخیستو لیکن دا یو د پرېښوده ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ان علیه تمیمه، دې سره تعویض دی، د تعویض اچولی دی. او بیا یې لاس وردننه کو، هغه تعویض چې کوم دی هغې وشله او هغې لرې کو. د هغې نه وروستو د هغې سره چې کوم دی هغه بیعت وکړو او بیا وفرمایل چې من علق تمیمة فقد اشرک. چا چې تعویض واچو ځوړندې کو فقد اشرک، په تحقیق سره هغې شرک وکړو. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې ان الرقى والتولة شرک. دمونه غیر شرعي، تعویضونه غیر شرعي، دا چې کوم دی دا په شرک کې، دا په شرک کې داخلېږي او په دې کې دا هم داخل دي، په دغه شرکي تعویضونو کې دا هم داخل دي چې انسان تعویض یا تار یا کپړه د ګاډي په مخکې حصه کې یا په وروستو حصه کې اچولي او دا عقیده ورباندې ساتلي چې دا د حسد نه بچ کېږي، د نظر نه بچ کېږي او یا د دې په وجه چې کوم د حادثات او اکسیډنټ چې کوم دی هغه نه کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم کړی دی چې باید دغه رنګه تعویضونه چې چا په غاړه کې یا په گاړو کې وي یا په څاروو په غاړو کې وي یا د ماشومانو په غاړو کې هغه باید وشلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د شلولو حکم کړی دی. د ابو بشیر الانصاري رضی الله تعالی عنه روایت دی، هغه وایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ځینې سفرونو کې ملګری وم. و رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ولیږه، ورته یې ویلې چې هیڅ داسې یو سورلی دا باید پاتې نشي چې د هغې په غاړه کې تعویض پروتي یا تار پروتي، باید هغه ته لرې شي، هغه ته ختم کړی شي. هیڅ یو سورلی په غاړه کې کوم تار هغه پرې نه ښودلی شي، کوم تعویض هغه پرې نه ښودلی شي. امام مالک رحمه الله فرمایي چې زما نظر وی دا دی چې دا د دې وجې نه وویلې چې خلک جاهلیت په دور کې خلکو دا عقیده ساتله چې دا تعویض چې ما اچولی دی فلانی شی چې ما اچو، د دې وجې نه چې د عین او د حسد او د نظر نه چې کوم دی هغه بچ کړی شي. نو دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه منع کړه چې تعویض تاسو د مصیبت نه نشي بچ کولی. دغه تارونه
ستاسو څاروی د مصیبت او د نظر نه نشي بچ کولی، د حسد نه نشي بچ کولی. او حنفي علماو هم په دې کې ډېره سختی کړې ده او دا شرک ګڼلی دی. او دغه رنګې دا ویلی دی امام طحاوي چې حنفي عالم دی، فرمایي چې زمونږ په نسب باندې والله اعلم کم یو شی چې د مصیبت نه مخکې د یو چا به غاړه کې واچول چې په دې نیت باندې چې دا مصیبت اخوا کی، دا کار صرف الله رب العالمین کوي، نو د دې وجه نه شرک دی. مصیبت اخوا کول چونکې دا د الله رب العالمین صفت دی او انسانان چې کوم د هغې بل څه ته حواله کي، نو دا چې کوم دی په شرک راځي. امام زیلعي دا هم حنفي عالم دی، فرمایي چې جاهلیت په زمانه کې دا تعویض دا به د یو تار په شکل کې و، کله به خلکو په غاړه کې اچو، کله به خلکو په لاس کې اچو، دې نیت باندې چې موږ نه ضرر اخوا شي، حسد اخوا شي او بد نظر چې کوم دی هغه را باندې ونه لګېږي. دغه رنګ الخادمي دا یو حنفي عالم دی، هغه و چې دې حدیث نه استدلال د خلکو منع کول دي چې په بچو په غاړه کې، د څاروو زناورو په غاړه کې یا په لاسونو کې چې کوم دی هغه تعویضونه چې مختلف شکلونو باندې هغه وانه چول شي، په دې فکر او په دې عقیده چې دا به ورته یا فایده ورسوي یا به ضرر چې کوم دی د هغه نه منع کي. او دا یو قسم ته شرک دی او الله رب العالمین زموږ او تاسو دغه شرک نه وساتي. بلا شک نفع او ضرر دا د الله په لاس کې دی، د بل چا په لاس کې نه دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه چا باره کې چې هغه خپله تعویض اچوي، یا یې بچو ته اچوي، یا یې څاروو په غاړو کې اچوي، یا یې په گاډي سورلۍ کې اچوي، د هغې دپاره بددعایي کړې ده. امام احمد او ابو یعلا او طبراني د عقبه ابن عامر الجهني یو روایت ذکر کوي رضی الله عنه، فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې چا تعویض واچولو نو الله دې وله پوره نه کي، فلا اتم الله له، من علق تمیمة فلا اتم الله له. چا چې تعویض واچول الله دې وله هغه مراد پوره نه کي. مطلب دا دی چې په کوم نیت باندې ده اچولې ده د الله نه بغیر یو غیر شرعي وسیله استعمال کړه، نو الله رب العالمین د هغه دغه مراد هېڅکله هم پوره نه کي. ځکه چې ښه او بد مصیبت اخوا کول دا ټول د الله رب العالمین د طرف نه دي. او ډېر وخت داسې کارونه شوي دي چې ځوانانو په خپل گاډو کې تعویضونه ایښي دي، تارونه ایښي دي د پیر بابا او ملنګ بابا او ډنګ بابا او پنګ بابا، دی ټول ایښي دي. او د دې سره سره چې کوم د حادثات شوي دي، د دې سره سره خطرناک او یرونکي اکسیډنټ شوي دي، مرګونه پکې شوي دي. او بیا د هغې نه وروسته دا سوچ کړی چې والله د الله رب العالمین دا قول بالکل صحیح دی چې الله رب العالمین که وغواړي تا ته څه تکلیف در ورسوي هېڅوک یې نشي خوا کولی. او که څوک درته کله چې الله رب العالمین وغواړي چې فایده در ورسوي، خیر در ورسوي، نو هم څوک یې درنه نشي خوا کولی. او الله رب العالمین خپلو بندګانو کې چې چاته خوښوي خیر ورته رسوي او چاته خوښوي شر ورته رسوي. نو انسان له دا ذلت کافي دی چې الله رب العالمین د هغې د حفاظت نه طرف ته شي او کمزوري مخلوق ته پرېږدي. هغه کمزوری مخلوق چې نه خپل ځان له فایده ورکولی شي او نه د ځان نه ضرر اخوا کولی شي، دا ذلت انسان دپاره کافي دی. نو موږ او تاسو ټول مسلمانانو ته دا وایو چې د دې شرکیاتو نه ځان وساتئ او الله رب العالمین باندې خپل توکل چې کوم دی هغه صحیح وساتئ. وصلی الله علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. دا هغه فتوا د سعودي عرب د علماو وه چې د تعویضونه چې په گاړو کې، څاروو کې، ماشومان انسانان غاړو ته چول کي، د هغې باره کې دا مختصره فتوا وه. د تعویض حکم په دې کې ذکر شوی چې باید انسان د دې نه ځان وساتي. او موږ هم دا دعا کوو چې الله رب العالمین موږ او تاسو داسې شرکیاتو نه وساتي. زموږ او ستاسو عقیده او ایمان چې کوم دی هغه صرف او صرف الله رب العالمین باندې کي. الله رب العالمین د موږ او تاسو په دې باندې عمل توفیق راکړي. وصلی الله علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.